خدي اوس دا خو چونکې علم کلام سره تعلق لري نو دلته مبادی اشاره پکار دي لس داسې امور چې مقصد کې علم عقیده کې فایده رسي او دا دو په شعر کې ذکر کړی دي ان مبادی کل فن عشرة مبادی دي هر فن لس دي الحد والموضوع ثم الثمره حد یا په ذاتیاتو سره تعریف وکي یا په خواصو سره وکي موضوع ده ځکه موضوع هو المجال المحدد دا موضوع چې دا یو مجال ده یعنی زائد وسعت ده المحدد چې تعین راوړي د مسائلو این مبادئ کل علم عشرة مبادی موقوف علیه د هر فن لس دي حد تعریف ده موضوع ده ثم الثمره بیا هغې فایده ده ونسبة وفضله والواضع یو نسبت ده نسبت څه معنا وروسته وایي نسبت د علم عقیده ده چې د علم عقیدې نسبت چا سره ده لکه اوس تفصیل کوو بل وفضله بل د دې فضیلت بل واضع والاسم بل نام د دې په علم عقیدې سره یا په علم عقیدې سره یا په علم کلام سره یا علم ذات و صفات سره بل الاستمداد بل دغه علم چې ده د استمداد چانه ده یعنی دغه علم چې ته حاصله چانه به مدد اخلي کوم علومونه به مدد اخلي بل حکم الشارع شارع حکم څه ده چې سره په دې کې شروع کوي دې چې حکم ده بل مسائل دي د فن بیا د مسائل د فن چې دي بعض داسې مسائل والبعض بالبعض اکتفا داسې مسائل دي چې کته بعض زده کې نو بعضونه کافي ګرځي اچھا ټول زده کې ومن درل جميع خاصه شرفه چې ټول زده کې به خو د غټ شی حاصل کړ خو که بعض زده کې نو بعضې په بعضو سره ملصقې وي او نور بعضې ورسره زده کېږي نو دا خبرې دو په اشعارو کې وکړې ان مبادئ کل علم فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اکتفا ومن در الجميع حاز الشرف دا لس امور زده کول پکاري اول په دې امورو کې وشویل الحد والغایه حد چاته وایي دا تاسو منطق کې ولي چې تعریف ته وایي چې جامع لپاره مسائل العلم چې کوم علم کې ته شروع کې هغې پر جامع تعریف غیر نه معنی موضوع چاته وایي هو المجال المحدد موضوع مجال ته وایي یعنی موضوع دا محل دی طاقت المحدد چې دا تعین د مسایلو راوړي د موضوع له وجې تعین د مسایلو راځي ګر بیا موضوع کله داسي چې غیر محیثي کله موضوع محیثي کله حیثیتي پکې کله حیثیت نه بل غایه ثمره الحد والموضوع ثم الثمره ثمره ورته وایي غایه ورته وایي نو غایه ثمره دا هغه فایدې ته وایي چې سړی د دغه علم درس کوي نو هغه ته فایده حاصلېږي په دارینو کې بل استمداد ده استمداد باندې څه کېږي ونسبة ثم الثمره ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد استمداد چاته وایي الروافد والاسباب العلميه التي يستقى من العلم دا یو اسباب علمیه ته وایي هغه علمي اسباب ته وایي چې دینه و علم سیراب کېږي ادي علم مسائل ته نه سیراب شي او تازه شي نو دغه علم چې د علم کلام
د چا نه استمداد ده چا نه دا سیراب کېږي نو دا علم کلام سره تعلق لري علم ذات و صفات سره تعلق لري بل پسې ویلي کن و نسبت و فضله فضل څه معنا یعنی علم څه منزله ده ادې کم اهمیت ده فضل دا معنا واضح چوک تا یعنی اول دا تدوین تصنیف چا کړی ده دا واضح ده نو واضح چې دا د دغه علم آخو نبی علیہ السلام دا کنه صحابه کرام دي ځکه دا عقیدې او دین دا خو نبی علیہ السلام مروي دي او اصل واضح خو الله سبحانه دا خو فی عرف الناس نبی علیہ السلام دا خاجی والاسم اسم څه معنا یعنی هغه القاب چې موږ دا علم نور علوم نه ممتاز کو اسم زده کول پکار دي واضح پکار ده چې موږ زده کو واضح خو هغه دا موږ ویل چې اول دا ابتدا د تصنیف په دغه علم کې چا کړی ده یوه دومه دا چې د دې اسم څه ده نو اسم دا علم کلام ده علم توحید ده بل حکم څه ده دغه علم حکم څه ده یعنی حکم شرعي څه ده چې دغه علم زده کول چې دا احکام تکلیفي دي احکام تکلیفي لکه فرض واجب سنت مستحب حرام مکروه په دغه احکامو کې دغه علم کم حکم ده دې علم کلام دا حکم مثلا موږ وکړه خالی نسبت چاته ده و نسبت مخکې مو ویلو یو حد یو موضوع یو ثمره بل نسبت دغه علم چا سره نسبت ده نو نسبت دغه علم خو ډېرو علومو سره ده که نه دا علم کلام چې تاسې ده خو ټول مبادیات په دې زده یي چې مبادیات کې نه زده نحو صرف کې نه زده مثلا منطق ته نه ویلی بیا خو علم کلام باندې پوهېدل ګران دي دا شو اوس د دې علم تعریف څه ده مثلا موضوع څه ده مثلا دې غایه څه ده دې وضاحت پکار ده اوس د دې تعریف دا خو علم کلام ده که نه علم العقاید ده نو دا عقیدې نه باس کوي عقیده لغت کې چاته وایي عقد نه ده عقد ربط ته وایي دارنګه عقد ابرام ته وایي شي ټیک کول والاحکام مضبوطول والتوسک ټینګوالی یقین جزم نو عقیده لغت کې عقد نه ده عقد ربط ته وایي ابرام ته وایي احکام ته وایي توسک ته وایي تمسک ته وایي یقین ته وایي جزم ته وایي یو عقیده عقد نه ماخوذ ده عقد څه معنا عقد نقیض الحل یعنی یو حل معنا کولاول عقد معنا تړل نو عقیدې ته عقیده ولې وایي ځکه دې سره زړه تړلی اوس عقیده اصطلاحي معنی څه هغه حکم ده لا یقبل الشک لدا معتقدي چې معتقد خواته احتمال د شک پکې نه دې ته عقیده وایي او عقیده علم ته وایي په احکامو شرعیو خو په داسې احکامو شرعیو باندې چې صحیح دلایلو نه تا حاصله کړې دا عقیده
دا آیت دې علم حد شو. نو حد دی علم چونکې دا ده چې دا چونکې علم العقاید ده، عقد نه ده، مضبوطوالی ته وایي. نو دا علم عقیده شو، یعنې دا په داسې احکامو علم شو چې حاصلي د ادلهونه داسې ادله المرضیه چې مقبول علومي، مردود علوم نه، ادله مرضیه چې قرآن دا، سنت دا، اجماع ده. حجی توحید لغت کې چاته وایي؟ دا مشتق ته وحد شی نه، اذا جعلت الشیء واحدا، چې یو شی یو وګرځې، یعنې ګرځول د شی یو، دې ته توحید وایي. شرک توحید چاته وایي؟ شرک توحید دې ته وایي هو اعتقاد انه تعالی واحد فی الالوهیت وواحد فی صفات الالوهیت وواحد ذاتا وواحد فی العبادت. چې ته دا عقیده وساتې چې الله یو د ذاتا، الله یو د په صفاتو کې، په صفاتو ذات کې یو ده، په صفاتو الافعال کې یو ده، ادا یو د په عبادت کې، یعنی مستحق دی عبادت لیس الا هو. دا عقیده دی توحید شو. حاجی اوس موضوع د عقیدې څه شی ده؟ مثال علم کلام ته عقیده ښیي، دغې عقیدې موضوع څه شي، کوم امور دي؟ موضوع د عقیدې هغه ایمان ده بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. دا موضوع د عقیدې دی، یعنی عقیده به د دغو شانو متعلقي چې ایمان بالله ده، ملائک دي، کتب دي، رسول دي، یوم آخر. ثمره د عقیدې چې ده، فایده د عقیدې دا ده چې سړی تقلید نه ووځي استدلال ته. نو د مؤمني اطمینان سره، نه چې د مؤمني وسوسو سره. دا د عقیدې ثمره ده چې معتقد انسان شي. دا د عقیدې ثمره ده چې معتقد انسان تقلید نه وځي استدلال ته، او د خپل عقیدې باندې دلیل قائمول غواړي، دلیل سره د خپل عقیده جوړي. نو د مؤمني اطمینان سره، یو سره خالی تقلید لوجه مؤمني، نو مطمئن نه. بل دا چې کوم سره معتقد سړی، نو اسلام نه مدافعات کولای شي، رد شبهات کولای شي، صحیح حق ثابتولای شي، د خپل تصورات تصحیح کولای شي. حول الله والکون والحیات، کم تصورات چې حول الله، الله طرف ته کم تصور زی، دغه صحیح تصحیح کولای شي. تاسو نه چې پکې گمراه شي په تصوراتو کې، او الله باندې د تصور د مخلوقو کې، یا تصور د حدوثو کې، یا تصور د انسانیتو کې، یا تصور د حیوانیتو کې. نه، د خپل تصوراتو خاطئه او تصحیح کوي. حول الله سبحانه والکون والحیات، دارنګه خپل کون دې صحیح تصور قائمولای شي چې زه دا موجود یم. دې څه تصور؟ دا څنګه زه موجود یم؟ دا څنګه زه موجود شوم؟ دا چا نه زه جوړ، دا چا جوړ کړی؟ دې وجې دا د عقیدې ثمره ده چې دا اسلام نه دفاع هم کوي، رد شبهات هم کوي، د خپلو تصوراتو حول الله والکون والحیات دې صحیح تصحیح کولای شي.
تخلیص الاعمال کولای شي، یعنی اعمال خالص کولای شي الله پره، د خپل اقوالو تصحیح کولای شي، د خپل اعتقاداتو تصحیح کولای شي من الکفر والشرک. دا شو برحال دا مسائل خو دلته ډیر دي که نه، خو دا خو تمهیدي غوندې خبرې وې. اوس مونږ دا هغه کتاب چې شروع کړو، کتاب شروع کوو انشاءالله. اجي کتاب دا و، بسم الله الرحمن الرحیم. دا ناظم چې ده، یقول العبد فی بدی الاعمال لتوحید بنظم کالعالی. دا ناظم هو شیخ العلامه ابو الحسن، دا نام ده، سراج الدین علی ابن عثمان الاوشی، سقى الله سراه وطيب ممزعه ومسواه. اشعار دا سے وائی، یقول العبد فی بدی الاعمال لتوحید بنظم کالعالی. وائی عبد خپل ځان ته عبد سره تعبیر وکړي. فی بدء الاعمال، په ابتدا د اعمالی کې وایي. اعمالی جمع دی املا ده، املا په معنا د مکتوب سره کېږي، نو اعمالی جمع راوړې ده ځکه دې کې ډېر مکتوبات دي، ټول متعلق دي د الله توحید سره، خو مکتوبات او دفاتر پکې ډېر دي، دفترونه پکې ډېر دي، انواع د مسایلو پکې ډېر دي، ځکه دې نه تعبیر په اعمالي سره وکړ. یقول العبد فی بدء الاعمال، وايي بنده په ابتدا د اعمالي او مکتوباتو کې، دا یقول سره متعلق ده، لتوحید د الله توحید متعلق ده بیان کوي. ادا توحید د الله چې ذکر کوي بنظم، دا ذکر کوي دا مطالبه ست نظم سره. کلو علی پشانت د ملغلرو، لو علی جمع د لولو ته، لولو ملغلره ته وایي، یعنی دا سه نظم سره زب بیانو د الله توحید، په داسې نظم بیانو. کلو علی لکه نظم د ملغلرو، لکه ملغلرو نه یو نظمی، یو هار تیاری خایسته، داسې زه الله توحید په نظم سره بیانو. اوس ګوره، یقول العبد فی بدء الاعمال، عبد فاعل د کول ده، یقول فعل مضارع ده، عبد فاعل ده. بدء فی بدء الاعمال دا جار مجرور دي. اصل چې عبارت داسې ده، فی تالیف کتاب بدء الاعمال، ای فی تالیف کتاب مسمى ببدء الاعمال. دا شو نو ګوره د ځان ته عبد ویله، یقول العبد بنده وای، دا مقول، دا خو عبد فاعل ده، یقول فعل ده. فی بدء الاعمال ای فی تالیف کتاب مسمى ببدء الاعمال. نو د ځان ته عبد ویله، مراد خپل ځان ده، دا ناظم ان از عبد الله، خپل ځان توصیف یو په عبودیت سره، عبدیت سره. دا خپل ځان ته عبد ویل، دا اقرار ده په دې خبرې چې ما الله رب ده. ځکه زه عبد شو کنه غلام شو، چې زه غلام شوم محتاج شوم مطلقا، دا قطعي دلیل دی چې د ما رب، د ما حق تعالی رب ده، از مکمل محتاج. بل د مقصد دا دی چې دا ځان تعبیر په عبد سره کوي، نو دا ځان ته شرافت ثابتې، ځان ته کرامت ثابتې په دغه اوچت صفت سره، ځکه عبدیت دا اوچت صفت ده الله طرف نه. سبحان الذي اسرى بعبده، ورخ حضور مبارک ته عبد ویلی، او دا عبد څه ده؟ دا احب الاسماء الی الله، دا الله ته محبوب نام ده، ځکه چې عبد تواضع، عاجزی او غلامی ته وایي. نو ځان ته عبد ویل دا معنا چې زه مکمل غلام یا الله د تاسو په هر اعتبار،
دا الله ته محبوب ده کنه او دا عرفه نام ده دیو چې ګوره نبی علیہ السلام ته الله عبد ویلی دي په اشرف مقاماتو کې عبد ورکړي دي وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دا ګوره اوچت مقام ده نزول د قرآن په دې مقام کې حضور تعالی عبد وای ترنګ الله فرمایي نزل الفرقان على عبده دا ګوره اوچت مقام د شرافت کې الله پاک نبی علیہ السلام ته صفت عبد ذکر کړ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ دا ګوره دارنګه سبحان الذي اسرى بعبده دارنګه فاوحى الى عبدي ما اوحى دا څومره ډېر په اوچتو مقاماتو کې الله پاک سبحانه نبی علیہ السلام تعبیر په عبد سره کړی دا معلومه څه چې عبد دا اوچت صفت ده او دارنګه ګوره شاعر وایي لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائها لا تدعوني إلا بيا عبدها ما تداسي ما وايا داسر توايش يا عبدها ده خپل معشوقه ده لا تدعوني إلا بيا عبدها ما تچ بلنا کیا دعوت ما تر کیا نو بيا عبدها وایا او غلام دې فلان کوي فینو اشرف اسمائیا دا یې ډېر معزز نام ده ماته محبوب نام ده چې ته ماته ایا عبدها وای دارنګه شاعر وای یا قوم قلبی عند الزهرا یعرف والسامع والرائي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمسي أتأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا داینه ګوره دا په مکان مدح کې وایي ومما زادني شرفا وتيها دې خبره ماته شرافت زیات کړ او ډیر زیات تعجب مې وکړ وکیت باخمسی اتا سوریا قریب وای چې سوریا ستور ته په قدم رسیدلای وای دومره خوشحال شوم څنګه دخولی تحت قولک یا عبادی چې الله تعالی مونږ ته ویری دی یا عبادی عبد درته ویری دی دا څومره لوی مزه ده چې مونږ باندې تا اطلاق ته عبدیت کړی چې مونږ ته تابعدار مکمل ادتا غلامان یا مکمل اتا غلامی دا لوی مقام ده وان سیرت احمد علی نبی او نبی علیہ السلام تا مونږ نبی ګرځولای دا تا لوی مقام دې مونږ ترا کړی بهرحال ځکه دم داسې ویله ناظم چې ویله ناظم یقول العبد فی بدیل مالی عبد داسې وایي محتاج الله ته فی بدیل مالی په ابتدا د امالیو کې چې دا جمع د املا ده املا په معنا د مکتوب سره یعنی په ابتدا د مکتوباتو کې چې دا مکتوبات ټول د توحید په انواع او د توحید په تفاسیر باندې مشتمل دي دا بیان چې کوي بنظم په شعر سره کوي کلو عالی په شانت د ملغلرو خوش نن دی به ان شاء الله وای خاص